د بیرمغونه جنګ د بیرمغونه یو مشهور جنګ دی چې په دې کې د اویاو صحابه رضی الله تعالی عنهم یو لوی جومات پوره شهید شو چې هغوی ته په قره کاریان ویلی شو ځکه چې ټول حضرات د قرآن مجید حافظان وو او سوا د یو څو مهاجرینو نه اکثر انصار وو. د نبي علیه الصلاۃ والسلام دوی سره ډېر محبت وو ولې چې دې حضراتو به د شپې اکثر حصه ذکر او تلاوت کې تیروله او د ورځې به یې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو د کورونو ضروریات لرګي اوبه وغیره پوره کول. دا مقبول جماعت د نجاد اوسیدونکي د بني عامر د قوم یو کس چې د هغه نوم عامر بن مالک او کنیات یې ابوبرا و خپل ځان سره په خپله پناه کې د تبلیغ او وعظ په نامه بوتلی و. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد هم فرمایلی و چې ما ته ویره ده چې چېرته زما اصحابو ته ضرر ونه رسي. خو دغه کس ډېره زیاته تسلي ورکړه. نبي علیه الصلاۃ والسلام د اویا صحابه ورسره کړل او یو خط یې د عامر بن طفیل په نامه چې د بني عامر رئیس و ولیکو چې په هغې کې د اسلام دعوت و. دا حضرات د مدینې نه رخصت شو بیرمغونه ته ورسېدل نو ایثار شو او دوه ملګري یو حضرت عمر بن امیه دویم حضرت منذر بن عمر د ټولو اوښان واخیستل د څرولو دپاره لاړل او حضرت حرام رضی الله تعالی عنه د خپلو ملګرو نه دوه حضرات خپل ځان سره واخیستل. عامر بن طفیل ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام خط ورکولو دپاره یې تشریف یوړو. چې نږدې ورسېدل حضرت حرام رضی الله تعالی عنه خپلو دواړو ملګرو ته وویل چې تاسو دلته ودرېږئ زه مخکې ورځم که چېرې ما سره څه دوکه ونه شوه نو تاسو هم راشئ کني د دې ځای نه واپس شئ چې د دریو د مړه کېدلو نه د یو مړه کېدل بهتر دي. عامر بن طفیل د دې عامر بن مالک وراره و چا چې د صحابه رضی الله تعالی عنهم ځان سره راوستلي وو. د عامر بن طفیل د اسلام او د مسلمانانو سره سخته دښمني وه. حضرت حرام رضی الله تعالی عنه چې خط ورکړو نو ده د غصې نه اړو ونه لوستو بلکې حضرت حرام رضی الله تعالی عنه یې داسې په نیزه ووهو چې پورې راپورې ترې ووتله. حضرت حرام رضی الله تعالی عنه د کعبې په رب مې دې قسم وي زه کامیاب شوم او یې په حق ورسېد. ده د دې هم پروا ونه کړه چې د قاصد وژل د هېڅ یو قوم په نس جایز نه دي او نه یې د دې لحاظ وکړو چې زما تره دا حضرات په خپله پناه کې راوستي دي. د حضرت حرام رضی الله تعالی عنه شهید کولو نه پس د خپل قوم راجمع کړو او په دې تیار کړو چې په دې مسلمانانو کې یو هم ژوندی پرې نه ږدي. خو دغه خلک د ابوبرا د فنا په وجه تیار نه شو نو ده خوا شانه خلک راجمع کړل او د ډېرې لویې ډلې سره یې د دې اویا صحابو مقابله وکړه. دې حضراتو به اخر تر کومې پورې مقابله کوله او څلور واړه طرفه نه په کافرانو کې ګیر وو سوا د یو قاب بن زید نه چې په هغه کې څه د ژوند ساه باقي وه او کافرانو دې مړ ګڼلې پرېښودلی وو. باقي ټول شهیدان شو. حضرت منذر او حضرت عمر بن امیه رضی الله تعالی عنه کوم چې اوښان څرول لتلي وو هغوی اسمان طرف ته وکتل نو مردار خواره ځناور راولوتل
دواړه حضراتو دا ووی واپس شول چې ضرور څه حادثه پیښه شوې ده. دلته چې راغلل ویې لیدل چې خپل ملګري یې شهیدان وو او سواری د وینو ډکو تورو سره د هغې نه ګیر چاپېره چکر وهلو. دا حالت یې چې ولیدو دواړه حضراتو خپل منځ کې مشوره وکړه چې څه کول پکار دي. عمر بن امیه رضی الله تعالی عنه ووی زه چې واپس لاړ شو نبي علیه الصلاة والسلام ته به خبر ورکړو. خو منظر رضی الله تعالی عنه جواب ورکړو چې خبر خو به ورته هسې هم وشي، زما خو زړه نه مني چې شهادت پرېږدم او دې ځای نه لاړ شم. کوم ځای چې زموږ دوستان اوده پراته دي مخکې ورځم او ملګرو سره یوځای شم. نو دواړه مخکې شو او میدان ته یې ورودانګل. حضرت منظر رضی الله تعالی عنه شهید شو او حضرت عمر بن امیه رضی الله تعالی عنه گرفتار شو. خو چونکې د عامر د مور په ذمه د څه نظر په سلسله کې د یو غلام آزادول و، په دې وجه عامر د دې په هغې نظر کې آزاد کړو. دې حضراتو کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلام حضرت عامر بن فهیره رضی الله تعالی عنه هم و. د هغه قاتل جبار بن سلمه وایي چې ما کله هغه په نیزه ووهو او شهید شو نو هغه ووی په الله تعالی مې دې قسم وي زه کامیاب شوم. دې نه پس ما ولیدل چې د هغه لاش اسمان ته والوتو. زه ډېر حیران شوم او ما وروستو د خلکو نه تپوس وکړو چې ما پخپله په نیزه ووهو هغه مړ شو خو بیا هم هغه وایي زه کامیاب شوم. نو هغه کامیابي څه وه؟ خلکو راته وښودله چې هغه کامیابي د جنت وه. په دې زه مسلمان شوم. پیدل کې دا هغه خلک دي که اسلام په دوی فخر کوي نو په ځای دی. بېشکه مرګ دوی ته د شرابو نه زیات خوښ و او ولې به نه و چې په دنیا کې یې کارونه داسې کړي وو چې په هغې د الله تعالی په نزد کامیابي یقیني وه. په دې وجه چې به څوک مړه کېده هغه به کامیابېده.